بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مسلمانانو خویندورونو، د ذوالحجې کمې مبارکې لس شپې دي دا شروع کېدونکي دي. په هغې باندې قسم الله پاک په قرآن مجید کې خوري والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. په دې کې موږ سره یو څو خبرې دي. یوه خبر پکې دا ده چې نوکان یا دغه رنګې زیاتې ویښتل د هغه ایستل شته یا نشته دی. دغه رنګې دویمه خبره موږ سره پکې دا ده چې په دې لسو ورځو کې به کوم ذکر کوو. درېیمه خبر دا ده چې په دې لسو ورځو کې که څوک روژه نیسي د هغې ثواب څومره دی. څلورمه خبر پکې دا ده چې څوک پکې د شپې بندګیو کې د هغې ثواب څومره دی. راځئ محترمو، دغه ثوابونه، دغه ذکر اذکار د پوره حساب کتاب واورئ انشاءالله العزیز. که ویډیو د باندې ښه ولګېدله ملګرو سره شریکه کړئ، ځکه چې دومره زیاته بهترینه، دومره زیاته قیمتي ویډیو ده. داسې قیمتي ویډیو به کیدای شي بله میلاو نه شي. محترم مسلمانانو خویندورونو، ذوالحجې په دې لسو ورځو کې لومبی کار زموږ دا دی چې څوک قرباني کوي. لومبی کار چې دوی به ویښتان نالي، دغه رنګې د سر ویښتان شو، د ګیرې شو، یا دغه رنګې زیاتې ویښتان شو، نارینه وي یا زنانه وي، ورسره که نوکان دي دا به هم نالي. خو د عمل چې کوم دی دا مستحب دی. که چا وکړل نو قربانۍ ته ضرر نقصان نه رسېږي. دغه رنګې لومړۍ خبره حل شوله. نوکان به نه کټ کوو، د سبا نخوا یا د نن نخوا به نوکان نه کټ کوو، یا ویښتان یا زیاتې ویښتان دا به نه کټ کوو، ځکه دا یو قسم لا مشابهت دی د حاجیانو سره. هغوی هم نه کټ کوي، موږ هم نه کټ کوو. دغه رنګه دویمه خبره پکې دا شوله چې په دې لسو ورځو کې کوم ذکر بهتر دی. نبي کریم صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل چې تاسو د ذوالحجې په دې لسو ورځو کې دا ذکر کوئ: سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. دا ذکر محترمو دا د جهاد نه هم افضل دی. بیا نبی کریم صلی الله علیه وآله وسلم نو صحابه کرامو تپوس وکړ: د الله رسوله، یو سړی خپل جان، مال، وخت هر څه د الله پاک په لار کې ولګوي، شهید هم شي، نو دا بهتر دی که د لسو ورځو کې بندګي؟ نبي علیه السلام وایي بندګي بهتر ده. که یو سړی خپل ځان هم شهید کړي، مال او دولت هر څه ختم کړي، هغه بهتر دی. یو قسم لا د جهاد نه هم په دې ورځو کې بندګي دا بهتره ده. دوه خبره شولې. درېیمه خبره دا شوله چې کوم هلکه په دې کې روژه نیسي، یاد ساته چې یو ورځ روژې ونیوله لکه چې یو کال روژې ونیولې، دو روژې چا پکې ونیولې لکه چې 2 کال روژې ونیولې، 3 ورځې چا پکې روژې ونیولې لکه 3 کاله، او دا تقریبا 9 ورځې سازېږي چا 9 ورځې روژې ونیولې لکه چې 9 کال روژې ونیولې. دومره بهترینې شپې ورځې دي. او که چا پکې د شپې بندګي وکړه، الله پاک ته د لیلة القدر ثواب ورکوي. محترمو، هلته کې موږ د لیلة القدر دپاره پوره 10 ورځې دا موږ کینو اعتکاف ته، یا څوک داسې ناست دی چې یاره ما ته د شب قدر ثواب میلاو شي، او دلته کې تا ته د شپې په بندګۍ باندې د شب قدر ثواب دا میلاویږي. داسې ولې نه کوو چې موږ هم نن نه دا شروع کړو، هم نن نه چې موږ ذکر هم شروع کړو، دوکان هم نه کټ کوو، ویښتان هم نه کټ کوو، ورسره روژې هم شروع کړو، ورسره شپې بندګي هم شروع کړو. انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده وکړي. الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.